سلطنت عثمانیه یو سلطان یادېږي شاه مراد. دې مبارک یو ځل خپل وزیرانو د شپې ډېر بېچین و. د ده په زړه کې یو عجیبه احساس و. راووته د خپلو وزیرانو مشیرانو پوج سره. څه ګوري په یو ځنګل کې یو سړی مرده پروت دی. سلطان مراد ورته وایي چې دا څوک دی؟ وزیرانو ته وایي. او ورته وایي دا خو یو سړی دی مړ شوی دی. د کلي خلک یې راوغوښتل چې دا څه وه تاسو دې دلته غورځولی په ده باندې جنازه هم نه ده کړې. هغه کلي خلک ورله جواب ورکوي چې دا یو زندیق سړی و، دا یو ډېر ګناهګار سړی و، بدکار سړی و، موږ ځکه د ده جنازه نه ده کړې او دې هم دلته غورځولی. سلطان مراد چې کوم و ډېر بېچین و. خپل پوج والو کلي خلکو ته یې چې دا روچت کې. کله چې د هغه مرده کور ته راغلل او د هغې مرده ښځې کله د خپل خاوند په داسې حال کې ولیدو نو ډېره زیاته په ژړا شو. خلک ترې واپس لاړل. سلطان ولاړ دی، د هغه ښځې ژړا اوري او هغه ښځه په ژړا کې داسې وایي چې قسم مې دی په رب باندې چې ته د الله ولي وې. سلطان ډېر حیران شو چې خلک وایي دا زندیق دی، دا بدعمله دی او ته قسم خورې چې دا د الله ولی دی. زنانه ولا جواب ورکوي چې زما خاوند د الله ولی و. وی څنګه د الله ولی و؟ اعمال یې څو؟ وی ډېر نیک سړی و، د الله بندګي به یې کوله، د الله عبادت او ریاضت به یې کو، خو دوه کارونه به یې کول او هغه دوه کارونه یې داسې کول چې د هغې د وجې نه خلکو دا ګڼله چې دا ډېر بدعمل او ګناهګار. وی څه کار به یې کو؟ وی دې به لاړه شرابخانې ته، شراب به یې روړل، کور ته به یې روړل، کور کې به یې ولا یو کوی که نه سو هغې کې به یې ټول شراب واچول او شکر به یې ادا کړه چې یا الله شکر دی نن مې څه نه څه مسلمانانو د ګناه بوج چې دی هغه سپک کړل. نو خلکو به په لاره لیده چې د شراب کور ته یوړل څکي به او حالانکې ده به د حضور علیه السلام د امت د خاطره چې د هغوی د ګناه بوج سپک شي هغه به یې په ځمکه کې دفن توی به. دویم نمبر کار یې دا و چې یو طوایف لبته. طوایف ویلی شي بدکاره ښځه چې کومه پیسې اخلي او خلکو ته د زنا اډر ورکوي، د هغې اجرې ته به لاړ، هغې له به د هغې شپې پیسې ورکړې، شپه به هغې سره تېره کړه او چې سهار به کور ته راغی شکر به یې وباسه چې نن مې څه نه څه د مسلمانانو د ګناه بوج کم کړل. په ظاهر به خلکو کتل چې دې شراب وروړي او د یو بدکارې ښځې محفل ته ځي، هغې سره شپه تېروي، خو حالانکې د ده معامله د رب سره وه. ده به چې شراب وروړل هغه مې د خلکو د ګناه بوج کمولو اراده او مقصد به او چې د هغه بدکارې ښځې اجرې ته به ته نو هلته هم اراده دا وه چې زه د مسلمانانو د ګناه بوج څه نه څه کړم. خو د خپل خاوند ته به ما ویلې چې خاونده ته خو کو مړ شوې، ته خو دا کې، خو که ته مړ شې خلکه به ستا جنازه هم نه کوي. نو دی به راته په خندا شو چې بیبي فکر مه کوه زما جنازه دا د وخت بادشاه او اولیا به یې کوي. سلطان مراد چې دی په ژړا شو او زنانه ته وایي چې زه د دې وخت بادشاه سلطان مراد یم او اعلان یې وکړ ټولو خلکو ته چې سبا به ټول راغونډ شي او د دې شخصیت جنازه به وي.